أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نانی درس کی ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 33 آیات نمبر 253 لیکن دین مخکې چې نو سيقول دویمه سپاره ده الله جل جلاله فضل و کرم سره ختم شوله کمې کوتاهي دي شوې الله دې هغه معاف کړي آینده لپاره دې الله موږ ته صحیح وینا او صحیح اورېدلو توفیق نصیب کړي سره د عمل. نو اوس دې ځای نه درېیمه سپاره یې سره شروع کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت آسان دی. دې نه مخکې آیات کې الله جل جلاله فرمایل وانک لمن المرسلین، یقینا تو چې نو هغه د پیغمبران رسولانو نه. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې د رسولانو مختلف چې نو هغه مراتب او درجات دي. تلک الرسل، اوس دنیا ته الله جل جلاله سوره پیغمبران سوره رسولان را لېږلي دي. نو الله رب العزت دنیا ته یو قول کې راځي 1,24,000 کم و بیش، یو کې راځي 2 لاکه. د انبیاء علیهم السلام صحیح تعین چې نو هغه نشته، خو راجع زیات چې نو هغه دقه دی چې 1,24,000 کم و بیش. نو اوس چې کله ورسره دا وویلی شي نو چې کم نور پیغمبران د دې نه سیوا راغلي نو هغه پکې داخل شولو، کم چې کم مې که د دې نه نو هغه پکې هم رالل. نو غیر نبی چې دی نو هغه پکې نبی نشو، او نبی چې دی نو هغه د نبیانو د صف نه ونه وتلو. نو ځکه وایي چې کله وایي هم نو په احتیاط سره به دا وایي چې 1,40,000 کم و بیش. بیا په دغه 1,40,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام رسولانو کې چې الله پاک را لېږلي دي، نو په دې کې 313 رسول را لېږلي الله پاک. رسول هغه پیغمبر ته ویل کېږي چې هغه صاحب شریعت وي، مستقل یو دین او شریعت ولا الله پاک ورکړی، نو دی د رسول ویل کېږي. او نبی هغه ته ویل کېږي چې الله ورته وحی کړی، پیغمبر نبوت چې نو هغه لوی دولت یې ول ورکړی، خو د سره خپل صاحب رسول صاحب شریعت چې دی نو هغه دا نه وي. د ماقبل پیغمبر د ماقبل رسول داغه د کتاب داغه د شریعت چې دی نو هغه پرچار کوي، داغه دعوت ورکوي، وحی چې دی نو هغه ورته کېږي. بیا په 313 کې الله جل جلاله چې دی نو هغه 15 اولو العزم پیغمبران پیدا کړي چې د هغوی ټولو بشر، د هغوی ټولو سردار، د هغوی ټولو نه افضل هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اوس محمد رسول الله جل جلاله د هغوی له مقام او درجه ورکړي. بیا دغه شانتي چې نو هغه الله جل جلاله تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نو قرآن کې تقریبا چې نو هغه 25-26 پورې د انبیاء علیهم السلام تذکره شته، باقی د نور انبیاء علیهم السلام تذکره نشته. قرآن کې چې وګورئ تاسو نو انبیاء او رسول اکثر قرآن کې دا د جمع په صيغه سره راوړل شوي دي، یعنی ډېر شي دي، دا غي تعداد نه معلوم. نور څه نو هغه د انبیاء او رسول الله جل جلاله ډېر را لېږلي دي. او موږ ایمان کې هم د قوایو موږ چې کله نو هغه ایمان مفصل وایو نو موږ وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله. نو رسول مونږ جمع وایو. سوره انبیاء علیهم السلام چې الله را لېږلي په هغې ټولو باندې زمونږ ایمان دی چې دا هر یو پیغمبر هر رسول دا بالکل برحق او برسچ شو، د الله جل جلاله مقرب بندیان ولو. الله رب العزت چې دوی ته کومه وحی ادا کړې د هغوی په خپل ځای حق او سچ ولو. اوس د دغه رسولانو چې دی نو هغه په افس کې د دې په درجات چې دی نو هغه دي. اوس دغه پیغمبران یو رسول ته یو پیغمبر ته په بل باندې چې نو څه خصوصي فضایل چې دی نو هغه حاصل دي.
الن کې حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمای لا تفضلوا بین انبیاء الله، تاسو د الله د بچیانو نبیانو په منځ کې تاسو یو له بل باندې ترجیح او غورواله مور کوي. بل روایت کې راځي د الله پیغمبر فرمای لا تخیرون علی موسی، تاسو ما چې نو د حضرت موسی علیه السلام باندې مال چې نو غورواله مرا کوي. دغه شانتی بل حدیث مبارکه کې راځي چې لچینو د حضرت یونس ابن متا علیه السلام نچینو هغه سو غوره نشتی. اوس د دې ټولو احادیثو کمزې کې چې دغه شانتی راغلي د دې مقصود دا دی چې تو به پیغمبر په خپل قانون په خپل طلبانی بچنه هغه یو پیغمبر له بل باندې ترجیح نه ورکي. الله چې کم ترجیح کم غورواله چې نو انبیاء علیهم السلام لور کړي تو به صرف آمن وسلم نه وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت چې نو خپل پیغمبر ته په تمام انبیاء علیهم السلام باندې غورواله او فضیلت ورکړي. ترمذی روایت دی دغه شان چې نو مسلم کې هم د مشکات کې هم د مفهوم دا نه یو کې الله پیغمبر فرمای الله رب العزت چې نو هغه مال فضلت علی الانبیاء، مال الله رب العزت چې نو په انبیاء علیهم السلام باندې چې نو غورواله راکړي به خمس خصال، یو کې راځي به ست خصال، مال الله رب العزت په انبیاء علیهم السلام باندې غورواله راکړي په یو څو خصلتونو سره. د یو خصلت پاغي کې دا نه چې مخکې به کم انبیاء علیهم السلام راتلل دا به د یوې علاقې د یو کلي دپاره راتلل. زه الله رب العزت چې نو د ټولې دنیا دپاره پیغمبر جوړ کړی راغلی وما ارسلناک الا کافة للناس. زم د الله پیغمبر چې نو هغه فرمای نصرت بالرعب مسیرة شهرا، الله رب العزت چې نو مال دومره روب راکړی چې زما روب او دبدبه یو میاش په فاصله کې په سړی باندې چې نو هغه پرې اوزي. او دغه شان د الله پیغمبر فرمای جعلت لی الارض مسجدا وطهورا، الله رب العزت زما د پاره چې نو هغه ټول ازمکه دای چې نو هغه جماعت او ذریعہ د پاکۍ جوړ کړي. دې نه مخکې به د چا عبادت نو بغیر د هغوی د عبادت خانې نه بل ځای نه کېدو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه خصوصیت او برکت دی چې دا هغوی په خصوصیت او برکت سره الله پاک زموږ دپاره ټول ځمکه چې نو هغه جومات جوړ کړی. کم ځای هم چې پاکي تو به ورته د لمونځ کې ستا لمونځ پې کېږي، کم ځای هم پاکي تا پې نو تیمم والو تیمم چې نو هغه دی وشو. او دغه شان الله پیغمبر فرمای زمونږ دپاره چې نو هغه غنیمت مال غنیمت چې نو هغه حلال کړی شوی دی. زمونږ نه مخکې د بل چا دپاره چې نو هغه مال غنیمت دا حلال نه. اوس مسلمان چې نو هغه صدقه کوي په خپل خوري هم په خپل هم خوري په بچیو هم خوري په خپل اهل او عیال هم خوري بل مسلمان هم خوري د لپاره صدقه ثواب دی. په خاطر کې خو بداو چې صدقه بچا کوله نو هغه به راواغستو د هغې دپاره به یو مخصوص ځای په هغې باندې به یې کېښودو اسمان نه به ور چې نو هغه رالو هغه اور به هغه وسوځولو نو چې کله به وسوځېدلو چې دغه سړي صدقه به قبوله شوله او یا چې هغه به ونه سوځېدو نو ټولې دنیا کې به ځای نو هغه په ټولو خلکو کې رسوا هم شولو چې د په مال کې سجل دی نو ځکه قبول نه شوله. او اوس خو نو هغه که هر څنګه قبلېږي ټول د هغې څه نو هغه دقې په خپله یې خوړلی هم شي داسې نور څه نو هغه خصلتونه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت دغه غوروالی او فضیلت ورکړی دی. وګوره دا یا ساتئ په خپل جړبنوی دا د ایمان نه ګورې د زوال سبب دی. ځان چې نو هغه اوس هسې نه چې کېنې او تذکرې شروع کړې او په دې باندې دا وایي چې دا پیغمبر افضل او دا پیغمبر نیسو نه که داسې ووایې د ایمان نه به خلاص شي. الله پیغمبر ځکه خو مخکې نه فرمایلی چې تاسو چې نو هغه لا تفضلوا بین انبیاء الله د الله د پیغمبرانو په منځ کې به په خپل جوړه باندې په خپل توګه باندې نه چې دا غوره دی دا دی دا دی. الله پیغمبر نه الله پاک چې نو هغه خصوصیتونه ورکړي دي. تمام انبیاء علیهم السلام سردار دی. بس د دغه ځای پورې به زمونږ ایمان دی. نور چې داسې کله وی نو په دې کې بیا د بل پیغمبر تنقیس راځي. یهود او نصاره دوی چې دا ګمراه شول دا په دقه وجه چې دوی به خپل پیغمبران له په نورو پیغمبرانو باندې چې نو هغه ترجیح ورکړو. نو اکثر به دوی کې دومره غلو وکړله چې د هغې غلو د وجې نه د هغې غلط فهمۍ د وجې نه به دوی بل پیغمبر باندې چې نو مختلف تهمتونه ولګول. لکه بلا تشبیه به زه تاسو ته وایم لکه نن سبا موږ لیډران له هغه شان ترجیح ورکوو.
نو مونږ دغه ترجیح خپل لیډر لا خپل مشر له دومره ورکو چې په هغې کې بعضې کرته بل یو لیډر کې عیب او نقص نه وي مونږ بلا وجه په هغه باندې چې دی نو هغه عیب او نقص چې نو هغه ولګو حالان کې دغه هم د ګناه خبره ده خو چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام په منځ کې چې داسې وکړل دا باعث کفر دی نو ځکه الله وایي منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات بعض سره الله پاک چې دی نو هغه خبرې کړې دي لکه حضرت موسی علیه السلام ورفع بعضهم درجات بعض الله پاک اوچتې درجې او مقام ورکړی دی وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس او الله وایي موږ ورکړو چې نو عیسی بن مریم ته عیسی علیه السلام دا چې نو د بني اسرائیلو پیغمبر او اخرنی پیغمبر دی د عیسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې راجع قول مطابق بیا بل پیغمبر نه دی راغلی نو دا د دې په منځ کې چې کومه زمانه ده د دې زمانه فترت ویلې کېږي نو اوس عیسی دا چې نو مخکې موږ ویلو دا چې نو عبرانی ژبه کې عیشو بیا د هغې نه وروسته دا عیسی عربی لفظ ته واخېدو او دې معنی چې دی نو هغه مبارک او سردار دی او عیسی علیه السلام هم هغه شانتې دی او بیا به ورځ قرب قیامت سره دا زموږ د ایمان حصه ده چې حضرت عیسی علیه السلام به نو واپس راکوزېږي راځي به دنیا ته چې نو هغه به راځي 40 کاله او په دنیا باندې اسلامي قانون خلافت چې نو هغه به کوي واده به کوي بچي به کېږي مریم علامه امام بخاری رحمت الله علیه چې نو هغه ذکر کړي چې مریم دې چې نو هغه معنی د عابده عبادت کون کی د مور نمو الله وي موږ د هغوی له واضح معجزې ورکړی هغه څو نو 3 معجزې ډېرې زیاتې غټې وي یو دا چې مړی به ژوندي کولو دویم دا چې نه هغه پیدایشي به چې کم څو مادرزاد ړوند و د هغه به چې نه هلته به یې په سترګو لاس راښکه او د الله پاک به د هغه چې نه سترګې ښه کولې درېیم دا چې چا باندې به برګې و عیسی علیه السلام به چې هغه دم کو نو هغه باندې به برګې به ښه کېدو الان کې دا درې واړه داسې شیزونه دي چې تی به انتها درجې ترقي وکړي خو تی نو هغه دا کارونه نشي کولی نو دغه لوی معجزې وي وایدناه بروح القدس او موږ د هغه نه چې نو هغه مضبوط کړو په روح قدس سره روح قدس د جبرئیل علیه السلام نوم دی د هغه د لقب دی جبرئیل علیه السلام ته ویل کېږي عیسی علیه السلام سره جبرئیل امین ګرځېدلو هغه به د خلکو نه حفاظت کو ان تر دې چې په آخره کې مخکې په درېیمه سپاره کې انشاءالله راشي چې کله د هغه یهودیانو چې نو هغه قتل منصوبه وکړه الله رب العزت چې نو د حضرت جبرئیل علیه السلام په وساطت سره هغه بر اسمانونو ته نو هغه اوچت کړلو ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات الله به دنیا کې چې دا کم نظام نه کم ایرا پیری چې نو هغه دا ویني وای کچر تعالی غختلې وي نو د دنیا د کې به اچا هم چې نو قتل غارت نه وکړي لکه څنګه دینه مخکې واقعیت هم تیر شلو نو دغه قتل غارت چې دا کېږي دا الله رب العزت د مخکې نه چې نو هغه دا کړي ځکه دې سره د دنیا نظام چې دی نو هغه چلیږي که الله غوښتلی نو جبري طور باندې دا ټول خلک چې دی نو هغه کامل مسلمانان هم پیدا کولی شلو هر سړی به د بل نه لوی ولی چې دی نو هغه به پیدا ولو هر سړی به چې نو هغه به د بل نه کامل او محکم به پیدا و چاته به محتاج نه لکه فرشتو ته وګورئ الله رب العزت ټولې فرشتې چې نو هغه په کامل ایمان صفت سره پیدا کړي هغه شانتې دي خو چونکې الله رب العزت دنیا د دارالامتحان په جوړ کړی دی او په دارالامتحان کې د هغې کې هر قسمه خلک وي پای کې د امتحان دپاره هر قسمه راځي نو ځکه الله وی ولو شاء الله مقتتل الذين من قبلهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر د چا په دوی کې ایمان راوړو چا چې نو هغه د ایمان انکار وکړو کفر وکړو ولو شاء الله مقتتلوا که الله غوښتلی دوی به په خپل منځ کې نور جنګېدلي ولكن الله يفعل ما يريد لیکن کېږي هغه چې کوم الله غواړي کم چې الله غوښتلی هم هغه شانتې به کېږي د هغې نه مخکې ایرا پیرې چې دی نو هغه نشي کېدلی دغه به کېږي کم چې الله غوښتلی الله دې موږ ته د صحیح پوهنځیانو نصیب کړي تلک الرسل دا چې نو رسولان فضلنا بعضهم فضیلت ورکړی مونږ بعض لره علی بعض په بعضو باندې منهم ځینې د هغوی نه من هغه دی کلم الله چې خبرې کړې الله پاک دای سره ورفع بعضهم او اوچت کړل الله پاک ځینو لره درجاتین په درجو کې وآتینا او ورکړلو مونږ عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم ته معجزې وایدناه او مونږ مدد کړو د هغه مضبوط کړو مونږ هغه بروح القدس په روح قدس سره
ولو شاء الله او کچری غختلی وی الله پاک مقتتل الذین من بعدهم نو په خپل منځ کې به جنګېدلي نول کسان چې کم د دوی نه ورستو من بعد ما جاءتهم البینات ورست د هغې نه چې راغلل هغوی ته واضح دلیلونه ولکن اختلفوا لیکن اختلاف کړو هغوی فمنهم من آمن ومنهم من کفر نو ځینې د هغوی نه ایمان راوړو ځینې د هغوی نه کفر وکړو ولو شاء الله کچری غختلی وی الله پاک مقتتلو نو دوی به قتال نو کړی جنگ به نو کړی ولکن الله لیکن الله پاک یفعلو کوي ما هغه څه یرید چې غواړي